دا په کم نیت وړی دا مالګه نیت کم و. او بل دا مجربات سیوطي رحمت الله علیه لیکلي مجربات دا مالګه چې کولو پرتې دي بس چرمخکې ګرځي چرمخکې او چې کوم ځای کې دا مالګه به په ګوتو باندې ورشي دا په تالاش کې بس ورکوشي خمرداره مالګه ښه ډېر وخوري او بیا پکې امتیاز وکړي هغه مالګه کې. نو اکثر خلکو باندې برګې مرض دی دا وجه نه یو وجه دا هم ده چې دغه مالګه بیا خلک استعمال کړي ابرص بیماري ورته ویلېږي برګې دومره خطرناک شی دی. او مونږ ځو وایي دا د پلاني ځای نه مې وروړې ډېره برکتي مالګه ده. الله الله دا هماغه طریقې را روانې دي صرف شکل یې بدل دی. الله کریم په دې خفه کېږي. دا کار جایز و که نه؟ جواب کې نه نه. الله کریم فرمایي ولکن لیکن هغه کسان چې کفر یې کړی و یفترون هغوی تړو په الله تعالی باندې درو. ولکن الذین کفروا لیکن هغه کسان چې کفر یې کړی و څه چل یې کړی و یفترون هغوی تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب درو. دا د ځان هغوی خپل درو جوړ کړي. واکثرهم زیات په دې کې نه پوهېږي عقل پکې نشته د دنیا لحاظ سره زرګران لیکن دین لحاظ سره بیا بې عقله دا خو ټول لا عقل دي. نو د هغې هر ځای په خپل خپل ځای مذمت شوی دې ځای کې دې خلکو مذمت دی. او یو هوښیار انسان غلط کار کوي نو ته بې عقله خرهګې حق لري او محاوره کې هم د الفاظ استعمالوي د بې عقله مړه ته څه کې عقل کې نشته دی بې خرې لګوي داسې ورته موږ وایو که نه بې عقله خره او غټي صاحب الګیرې صاحب ټوپې ټوپې په خپو کوي کم از کم او کمیس چې دی نه هغه قصره. وذا قیل هر کله چې ویل شي لهم دې ته تعالوا تاسو راشئ الی ما هغه څه ته انزل الله چې رالیږلی الله تعالی او راشئ تاسو الی الرسول طریقې د پیغمبر ته قالو وایي دي حسبنا کافي زمونږ دپاره ما هغه دین وجدنا چې موندلي دی مونږ په هغې باندې خپل مشران چې ورته ویل لکه راشه ته چې کومه طریقه کې دا غلطه ده وایي نه زینګ مشرانو ته تا نه پاڼې ویلې دي دا خو دین مونږ د خپلو مشرانو پرېښی دی د پیغمبر طریقه پکې چا راوستې ده زینګ مشران خو ټیک دي غلط خو نه و لکه وایي ټیک ده خو د هغې خبره په قرآن حدیث باندې وتله که برابر وه بلکل یې خپله که او که برابر نه وه نه برابر یې که غلطې بسې به نه ځو که نه یا الله پې خفه کېږي دي به څه جواب کړي قالو وي به دوی حسبنا کافي زمونږ دپاره ما هغه دین وجدنا چې موندلی دی مونږ په هغې باندې خپل مشران زمونږ دپاره هغه دین کافي دی. الله کریم فرمایي اولو کان آباؤهم اگر چې مشران د دوی لا یعلمون شیئا نه پوهېدل په معمولي مسله باندې نه پوهېدل اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون نه په سمه لار باندې روانو او دوی په هغې پسې روان دا غلطه کوي په غلطه روانو که نه دې ورپسې روان دي. دا راځي دا زموږ پر زړه طریقه ده. دا دلته یو کلی دی هغلته چې غوا لنګه شي نو دا وایي دا کڼ نه دي وایي دا مونږ د خپل کور نه بار ته نه وباسو ولې وایي که وارګه ورته وایي که نه وایي که دا مونږ څنګه اوښکل د خپل کور نه ګاونډ کې یا مونږ بل چاله ورکړو زموږ غوا بیا پی نه کوي ولې وایي دا زینګ مشرانو خپله مخکینی خبر را روانه ده اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون که ته ورته هزارها پیرې وې د قرآن د مزد یې ورته وایي نه زینګ طریقه را روانه ده بیا زینګ خوا پی نه کوي هلکه دا ته څه کوې وایي نه دا طریقه زموږ را روانه ده دا مونږ نه کوو وایي دا کار چې بیا زموږ خوا پی نه کوي خپله د هغې کولې ده صحیح دی که نه ډېرې خبرې په دې معاشره کې راځي دي د ځان نه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون اگر چې نه پوهېدل دوی نه دا صحیح کار دی او که ته ورته صحیح وي ته غلطه وې صحیح دی که نه ته څه وې ته غلطه یې زینګ مشرانو به دا کول مشر یو کار کو هغه ټیک و هغه ډېر کارونه یې کړي ماشاءالله د نیکۍ کارونه ونه نه یادوي سخاوت دغه و باغبانانو سخاوت دی نه کوي صحیح دی که نه هغې چې دی نو ډېر د نیکۍ کارونه یې کړي دي په هغې دی خاموش دی و دا یو خبر را ټینګه کړې ده اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الله زموږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف الله دې کړي ګناهونه نو سات الله موږ نه شیطان شرارت نو سات سلام شرارت دې شرم نه جوان الله دې ژوند کې مال حق برکت نه واچي زموږ راضي شي رب
الله دا باران کې کافي ظاهري لیول سره مونږ خونه کړو الله کریم باعث د خیر او برکت وګرځي الله نور ول صبر ورکړي الله نور ول صبر ورکړي تقریبا دا به کافي زه خو نه پوهېږم زما په خیال کافي باران شو الله کریم دا د خیر او برکت وګرځي الله صبر ورله ورکړي الله مو سره مشران دي کشران الله دې د ژوند کې بل حال کې برکتونه واچي زموږ د راضي شي فلسطین مسلمانانو الله امداد وکړي الله د غیبي امداد وکړي څومره مسلمانان په دنیا کې الله پریشانو کې الله ټول پریشانې ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه